درود شریف ہوئے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. معزز علماء کرام و شیوخ حضرات، طلباء کرام، فضلاء اعظام او د دې غټ اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو، هر کال دلته په دې ورځو شپو کې د حضرت اقدس مفتی استاد العلماء مولانا گوہر علی شاہ صاحب زید مجدهم د مدرسے جامعہ تعلیم القرآن والسنہ دا غیر د فضلاء و دستربندی کیگی او دا خدای پاک کرم دے چی دیر گن تعداد کی ہر کال طلباء دا دے مدرسے نفارغی کی تاسو ہو رہی دل چی دا دورہ حدیث سر سر دا مختلف و تخصصات و درسونا دام الحمدللہ پا دے مدرسہ کے روان دی. دا خدای فضل دے رونو، دا اللہ کرم دے او دا اللہ احسان دے پا دے ٹول تنگینا او پا دے ٹول علاقہ باندے دا جید علماء کرام و دا شیوخ و زیر نگرانے او دا قابل استادان و محدثین او دا علماء و زیر پرستے و دا غوی زیر درس دا طالبان یو کال یا سکم و زیاد تیر کی او بیا دستار بندیوشی. حضرت اقدس مفتی صاحب زید مجدهم لا اللہ پاک پا ہر میدان کے و پا ہر زی کے خدای پاک غلی و حیثیت ورکڑے او دا غی خلاص تے گوانے دا دومر مدرسہ پا دومر لگ وقت کے دومر غٹ ترقی کاون دا بغیر دے اخلاص دا ممکنہ ندا. مانا کل بعد دوستان تا پوس کئے ما مفتی صاحب تا یو خبر اوکلم دا بخاری شریف وقت کم دے نو آغا طالبان و دیر اگدے خبر با پکے نکو ولی پاغی دیر زیاد وقت لگی او وقت دا ما نزدیر دا منظر نو ما ازبا دیر مختصر با دے طالبانو تیو دوٹے کیویم او عام خبری باوکر آغا دا صرف و دا نحوی و دا فصاحت و بلاغت و ربطون و دا امام بخاری حالات و بیا پا فرق فات باطل و ردون و اغا تطبیقات و مسائل مستنبت و دراویان و حالات ازان لدو درے گینٹے اخلی. امونگ طالبانو تا کیو خپلو طالبانو تا خو عام جلسہ کی میں اس آغا سسٹم پریخی دی دل تمیم یو کال سا خبر کڑی وی چاہے مدرسے سارا جلسہ وان بس مختصر با دا دے باب و دا حدیث متعلق یو سو خبر وکم کاغا خبر شروع کو وخم پہ لگی او عوام دوستان بس سٹ گرئی یو بپاسی وی بچے دا دے پا کم طرف لگیا دی. دا مو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ دا مو استازو آغا چه بکل تقریر کاو دا مونگ باباجی با تقریر کاو دا جمعه مانزه که 60 منٹا بیو کاو ساده پختو که بے خبری اکلی آغا با سخت خبری نکولی. شیخ حسن جان صاحب رحمه اللہ ساده پختو که بے خبری اکلی. افغانی صاحب خدا علم یو غر آغا با دا اخبر علم پا بنیاد لگیاو نو چه کلا با آغا تقریر کاو علماء برات لغیب ناستو نو عوام با یو پاس دلوی دا مولا خدای دا کمی راغلی دی کل دا یورپ خبر کئی او کل دا امریکی خبر کئی او کلوی دا صغرا دا او کلوی دا کبرا دا صغرا دا چانوم دی او دا کبرا پاکی دا چانوم دی ناغی باندے عوام با نپویدن نور با علمی بیان. نو زمم در تا مختصر دا دی باب و دا حدیث ترجمه کم خدا غینا مخی دا ترون یو خبر کن. بنیادی چیز دا مدرسے دا خدمت اخلاص دے او زه دیتا اخلاصین وے یو اخلاص دا مدرسے دا محتمم او دا مدرسین او دویم اخلاص دا عوام و دوستانو دا دوارا اخلاص چی یو زیش نو خدای پاک پاکی کے برکت چی. مانا اکثر بعضی شاگردان تپوس کئی یار مدرسہ جوڑکو کنا نو زور تویم سوچو کا نیت تے سدے کہ نیت تے دا اللہ رضائی او نیت تے دائی چی دا اللہ رضی کم نیت تے دائی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن جم دے کم
او نیت تی دی چې رسول الله مبارک الله کوم مقصد د دنیا ته را لېږلی دی هغه مقصد امت ته ورسوم بالکل شروع وکړه د علماء دیوبندو سرخیل مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د انار د بوټي لاندې شروع کړې وه ورشئ وګورئ نن د هغې شاګردان او د شاګردان د دنیا یوازې پاکستان او هندوستان نه ګوټ ته خدای پاک رسول دی او نهرونه ترې روان دي دا سوچ به نه کې الله به مدد کوي اخلاص وي الله به مدد کوي دا دین د خدای دی دا قرآن د الله دی دونه موږ د قرآن شریف او د سنت او د احادیثو په نشر اشاعت نه خوشحالیږو څومره چې الله خوشحالیږي ما خو الله واسطه کوي پیغمبران یې راولېږل دا وسایط دي هغې له دلایل ورکړل د معجزاتو په شکل کې علما یې راوستل اولیاء او نیکان هغې له دلایل ورکړل د کراماتو په شکل کې چې دا خلک ترې متاثر شي او دا دین خور شي الله چې څومره خوشحالیږي دومره موږ نه خوشحالیږو دین د الله دی نو کوشش به کوه محنت کوه باقي ته ګوره تماشا کوه الله به مدد کوي او سم مدد به انشاءالله الله پاک کوي ګوټ ګوټ ته به رسوي مدینه منوره کې یو عالمو د بابي عمر باندې چې سړی وردن نشي زوړ بابي عمر بابي عبدالمجید سره خوا کې هلته به درس کوه یو شیخ و یاره زه هلته به عموما ناستم نو ما د هغه درس چې واورېده نو سړی ډېر معتدل انسان بعض انسان لږه سختی کوي بالخصوص زموږ د احناف و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق یا د نور ائمه ډېر چې د امام صاحب نوم به یې غشته امام الائمه دی دا لفظ به استعمال که او د امام صاحب صفت پې کو شافعي صاحب ډېر ښه زبردست نو ما یو ځل ورته غوږ شو هلته زموږ شاګردان دوستان دي په جامعه کې تپوس مې وکړم هلکه دا مولوي صاحب خو زما ډېر خوښ شو ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی او ډېر معتدل مزاج انسان دی نو هغه چې به ماښامه پورې درس وکړه ماسخوتنه پورې بیا به یې د مسایلو تپوسونه به ترې چا کول جواب ورکړه بیا به ملاقات شو نو چې هغه هر څه خلاص شو زه ورغلم ورسره کېناستم نو ما ورسره خبرې شروع کړې هغه مونږ خپل عربي چې کومه کتابي ده ورسره شروع کړه دی په ما پوه شو دی ما ته وایي د پاکستان میں نو اردوی شروع کړه میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھے ہے ما ته اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھے ہے میں انڈیا کې دې سکول چې تا اردو زده کړې ده وی اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے ویزړم به د دارالعلوم دیوبند فاضل یم زه د برما یم زما نیکونو ته دلته په دې مدینه شریفه کې نیشنلټي میلاو شوې ده لومبې فاضل د دارالعلوم دیوبند یم بیا رالم جامعه کې مې دلته د خپل ماجسټر او پی ایچ ډي وغیره وکړو دلته استاد شو یاره چې د دا خبرې کولې نو ما د سترګو نه داسې اوښکې روانې شي خوشحالۍ د وجه نه ما وی الله نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د هغه په خوره کېنولی دی نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د حضور پاک د حدیثو درس ته کېنولی دی الله څومره لوی برکت دې دیوبند له ورکړه جامعه دارالعلوم دیوبند له څومره لوی برکت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص بیا د شیخ الهند اخلاص بیا د علماء اخلاص کم ځای ته ورسېد اخلاص چې مولانا صدیق الرحمن صاحب ته سوچ او فکر منه کې مدرسه به د خدای نورم ځلی که خیر انشاءالله جماعت بام جوړېږي او دا قرضې مرضې به راځي دا به ختمېږي دا دوه نیمې مرلې څه شی دی دې مسلمانانو ته دوه نیمې مرلې به د څو وي 150 لکو روپو ولې چې مرله ګرانه ده نن سبا هېڅ شی نه دی هېڅ شی نه دی اصل سیز اخلاص دی او چې اخلاص نی د شاګردان ته پام کوئ ګوره چې مدرسه جوړه نه کې بیا به لارو کوڅو کې ګردې ښکاری به هم لاس کې نیولي
او خلکو نه به چندې غواړئ. یو هغه چنده ده چې دا مونږ یې دلته غواړو. دا رسول الله مبارک په بعضې موقعو کې غوښتې ده، احادیثو نه ثابته ده. د تبوک د جهاد دپاره هم غوښتې ده، او که یو فقیر انسان راغلی دی هغه هم غوښتې ده، هغې ودرولې دي باقاعده. بخاري کې راځي او یې دله پیسې راغونډې کړې. مسافر له هم غوښتې ده، دین له هم غوښتې ده، طالبانو د صفې له هم غوښتې ده چې دوی له راوړی خوراکونه. دا هم د چندې یو شکل دی، یو هغه چنده چې لارو کوڅو کې ښکاری ګرځی او په سوزکي باندې دی، په موټر دی او په سوزکي دی لوډ سپیکر تړلی او چنده راوړی. خدای مو بخه، دا دې ذلت د چندې نه دی. خدای پاک مونږ تاسو په حفظ و امان کې وساتي. زم که چرته اخلاص دی پام کوه مدرسه جوړه نه کې، دغه کوڅو کې او بیا ګرځې. یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه پخوا چېرته روان وم او صیب هغه به چغه یو ځای کې چغه وه، زمونږ علاقه کې کلي کې یو پیزو په سترګو ړوندو سپي بچي به ټوله ځان له خوړه. وایي خدای مو بخښه که نغدني د چرګ واګی راوړی، مې دې ته فارموله وایي. ځکه چې نغد یو ښځو سرنی چرګ واګی او بیا د وطنی چرګ اګی، خو ځان نه نن سبا د ګټ په قیمت ده. دا اګی انډې را روانې وي، دوه او درې او دا خلک په منډه را روانو او اګی راوړی. و د ظالم بچی چې دی کوڅې نه وځې، دا خو بشکری ډکه کړې انډې راوړی او نوم به یې غېشته خدایه پلانکي یو انډه دوه انډې راوړی. خدایه ته واړه جنتونه والا ورکې. خدای دې بې خوباسه د بجلیګر مولوي صاحب خبره، مونږ به په لارو کوڅو کې شپې تېرو چې تا غله ورکې، مونږ به څه کوو؟ او جنتونه ته نه دي ګورې، په دې هم تاسو پوه کړم. دا ټیک ده، زمونږ بعضې مفسرینو لیکلي دي، نومونه هم ورته لیکلي دي، جنت عدن او جنت مأوا او جنت الفردوس. مرجوح قول دی، دروازې اته دي، په حدیثو ثابته ده. جنتونه بې شمېره دي، نو اته جنت هغه له په یوه اګې او په دوه اګې ورکې تا خدای غرق که مونږ خو هم تندي سولولې دي. مونږ به د های سکول په ګراونډ کې شپې ورځې تېرو، که د مفتي صاحب مدرسې لنګر ته به پراته یو، دا خو به هغه وخت کې نه بیا دا چندې به غواړئ. بیا را روانو ما بیان به وکړه، هغه همغه کوڅه کې تاوېده را تاوېده، اواز مې ورکړه بیا پیدا ودرېږه، سپیکر بند کړه. الو سپیکر بند کړه، هګۍ یې واخېستې اومه او په خولې یې راواړول. مې خوار شي جومات له د خلکو نه هګۍ غواړئ او سکې یې په خپله دومره چالاک و په دې مرۍ لاس کېښود، وي داسې چغې وایسه. دغه چندې به مونږ نه غواړو که خیر انشاءالله، مونږ به د عزت چنده غواړو. څنګه چې مفتي صاحب درته وفرمایل مونږ ځان له به نه غواړو، مونږ له خدای ډېره ډوډۍ راکړه، ډېر عزت خدای راکړه، ډېره جامه خدای راکړه، په الله م ایمان دی، مونږ له به یې خدای راکوي. مونږ که چنده غواړو، مونږ به چا له غواړو چنده؟ د رسول الله مبارک د وارثانو له به غواړو، د پټکو والا له به چنده غواړو. دا چې د رسول الله مبارک په مسله باندې ناست دي، د بچو له به غواړو چې دا بچي نهار راته نه شي، دا وږي نه شي. اکثر تاسو ته خو زمونږ پته نه لګي، زمونږ په لنګر کې اکثر څه نه که نه بعضې وخت د شلوګان پکې خوټکۍ را خوټکۍ. ما ته طالبانو شکایت وکړو، وایي دا لنګري ته ووایه، وایي تش الوګان او هغې نه هم پوستکې نه لرې کوي. ما لنګري راوغوښته، لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه غوښه نشته، وایي زه وله الوګان سره د وردی پخوم، باور دی کې لاته هم. نو مونږ په اکثره لوګان ملوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو. زما وروڼو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قورمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ. خوند کوي که نه؟ های های عجیبه خوند کوي چې مونږ د پخو چتونو لاندې پراته یو او دا طالبان خواران یو ځای بل ځای د څلورو کسو په کوټه کې لس وردن نه کړي، ځای نشته صاحب. جومات واه واه جومات جوړیږي، یو عام جومات دی، یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی. عام جومات کې عام خلق منځ کوي، د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان منځ کوي. د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د حدیثو درسونه کېږي.
د مدرسې جماعت کې د صفې یاد تازه کېږي، خو هم جماعت نه دی. حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګوره چې کله جماعت جوړ کړ خلکو خبرې شروع کړې، ولې هغه ناشنا جماعت مسجد نبوي جوړ کړ. ستنې ولا صاحب دا ایټلی نه راوړي، د ایټلی نه یو ستن یو د کاڼي ستن په اتیانو په کشتو کې راوړي، تاریخ وګوره. او لرګی د برما نه ولا راوړو، ساج ورته وایي په عربیه کې ساګوان، قیمتي د دیار نم قیمتي لرګی دی او منقوش کاڼي. بهترین جماعت خلکو خبرې شروع کړې. حضرت عثمان سوی رضی الله عنه په منبر کېناست، وی ګوره واورئ وی پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو، نو که جماعت کچو بدی نه لګېده. اوس خلکو کورونه پاخه کړل، د خدای کور به کچی. پخوا میلمانه برالل حضور پاک سره او په خاورو کې کېناستل، اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې، ګوري د مسلمانانو ته ګوره، کورونو ته او د خدای کور ته ګوره. وی واورئ مسلمانانو، که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې، وی په هغه ذات مې د قسمي چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی چې په دې ټولې پیسې ما خپلې ذاتي لګولې دي. جماعت به جوړېږي او د طالبانو د پاره د اصحاب الصفو یاد به پې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورنه کوي. یاره تنګي مسلمان، د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلق دی چې ما ته معلوم دی. د تنګي او د ګردو نوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی. مفتی صاحب محترم تشریف فرما دی، دا ما ورته وی دی به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او وایي په ارام به کښېنې خپل درس سره کار ولره. خدای علم درکړی دی، بس درسونو ته یې توجه ورکړه، کوه خو د درس نه بغیر وروستو ټایم کې په جلسو پسې مخامخ ناست. دا وګوره څونه برکات حاصل شو. زما وروڼو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی. د تنګي خلکو ستاسو په دویم جماعت او دریم کې د قرآن درسونه روان دي. تنګي خلکو تاسو له خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده او هغې جماعت به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې امداد نه کوي، سوال نه پیدا کوي. او د طالبانو کوټې به جوړېږي او هغې کې به طالبان امداد نه کوي او مدرسه به قرضداري. دا د حضرت مفتی صاحب یا د مولانا صدیق الرحمن صاحب یا د دې نور محدثینو نه دی، دا د الله دی. سبا به دوی وي یا به نی او دغه مدرسه به روانې که خیري انشاءالله وایې. هغوی به وي چې دا قرآن غیر مخلوق دی، دا قدیم دی، حتی کې چې دا مونږ کوم باندې تلفظ کو مونږ یې لولو، دا زمونږ دا قرائت نو دم غیر مخلوق دی، دا هم قدیم دی. او حتی دومره غلو هغوی شروع کړې وه چې دا په قرآن شریف کې کمې پاڼې دي او کم اوراق او کاغذونه دی او خطوط دی، وی دم قدیم دی. امام بخاری رحمت الله علیه په دې خیری بابونو کې په دې فرقې رد وکړه. مخکې باب کې باب قراءة الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا یجاوز حناجرهم، هم په دې فرقه رد کوي چې نه چې دا کم قرآن شریف مونږ لولو او کم مونږ سر مکتوب فی القراتیس دی، نو دا حادث دی، ممکن دی دا خو زمونږ فعل او زمونږ عمل دی. او چې کم د الله پاک کلام نفسی دی، هغه کلام نفسی د باری تعالی قدیم دی او هغه غیر مخلوق دی. نو دلته په دغه فرقه باندې رد کوي، لکه مخکې باب کې پرې رد وکړه. او څه وایي امام بخاري؟ هغه وایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه، په دې به د انسان عمل تللی کېږي. او دا قرآن تلاوت او لوستل خو زما عمل دی او انسان بجمیع افعاله و صفاته حادث او ممکن دی، نو غیر مخلوق او قدیم شیب د وزن لاندې نه راځي. اصل ردی ګورې دا دی. او دویم دا دی چې زمونږ یو ښکلې عقیده ده، ډېر اختصاص سره ته وایم، او دا چې دا څومره اعمال مونږ کوو نو دا به ټول د قیامت پر ورځ وزن کېږي. معتزله دې نه منکر دي، یوازې معتزله نه دي، جهمیه هم ترې نه ممکن دي او څه بعضې نور فرقې باطله هم شته. هغوی وی نه، وی اعمال اذا وجدت عدمت، دا خو ختم شو چې موجود شو. وی اعاده د معدوم خو محال ده.
محال او غیر ممکن کې ګوره فرق دی ښه دواړه خو موږ دلته یو وایو چې دا محال دی او دا غیر ممکن دی خو په دواړو کې فرق دی او محال هم ځان له اقسام لري او غیر ممکن هم ځان له خپل اقسام لري خو دلته موږ یو اخلو نو اعاده د معدوم خو محاله ده نو چې اعاده را نشي نو څنګه به وزن کېږي او که بالفرض اعاده راشي نو دا غیر متقوم بنفسها دی هغه شی له وزن چې جوهر مادي وي تقوم بنفسه یو حیز لري نو ابت وزن کې نو دا خو غیر متقوم بنفسها دا به څنګه وزن کېږي نو امام بخاری رحمت الله علیه پاغي باندې رد کوي او ښکلې رد پې کوي دا چې الله او رسول وایي چې دا اعمال به وزن کېږي نو چې الله او رسول وزن کېږي بس زمونږ د الله او د رسول په خبر ایمان او اعتماد دی هغې کې مونږ عقل له اس دخل نه ورکوو لکه د معراج نه چې رسول الله مبارک راکوز شو راغی او لوی سفر یې وکړو او د حضرت ابوبکر صدیق نه ابوجهل تپوس وکړه وی راشه که نه ملګري خو دې نن بل څه وایي وی څه وایي وی په لږ ساعت کې تللی وم بیت المقدس ته هغه ورته له د اسمانونو ذکر نو کړی لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی وم نو حضرت ابوبکر ورته څه وایي وی دا خو لا بیت المقدس دی وی که دی وایي چې دا اسمانونو ته تللی مو مې منم وی دا عقل اخلي وی دا ما دا عقل سره تعلق نشتا وی ما دی همیشه صادق مندلی دی دی دروغ نه وای دی چې څه وی به زما په اعتماد دی که د عقل لاندې راځي او که د عقل لاندې نه راځي نو مونږ وایو امام بخاري خلاصه او مقصد څه دی چې اخبره به المخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله فنؤمن به دا الله او د رسول په قول زمونږ ایمان او زمونږ اعتماد دی د طالبانو له ټکي ویم ګوره ایمان بالغیب څه ته وایي یؤمنون بالغیب دا خو په ایمانیاتو کې مستقل څیز دی دین انکار نشي کولی الایمان بما غاب عن بداهة العقل والحواس دی که الله تا ګوري چې په عقل ته اعتماد کې او که زمو د رسول په قول اعتماد کې نو که هر شی د عقل لاندې راته نو بیا به زمونږ اعتماد په عقلو نو بعضې څیزونه د عقل او د حس نه ماورا دي والله رسول یې وایي نو دې دپاره چې تا زما او د رسول په خبره اعتماد شته او که نشته بس الله او رسول وایي لنډه خبره ده چې دی وزن کوم وندعو الموازین القسط او رسول الله مبارک فرمایي دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان نو چې الله او رسول وایي نو دې کې زما او ستا چونو چې راته څه ضرورت دی اگر چې علماء کرام نور جوابونه هم کوي زمونږ حضرت علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه به فرمایل هغه وی د معتزله او جهمیه او ظالمانو دا خیال دی چې ګنې دا قیامت پر ورځ به زمونږ د تماکو د منډې تله پرته او یا به د ګوړې د منډې تله پرته او په هغې به وزن کېږي خدای ځامي رد دی ګورې دا تحقیقي نه دی دا صرف د عوامو د افهام او د پوی او د هغوی د اسکات دپاره دی تحقیقي جواب دا نه دی دا ترستو کوم وی میزان څه ته وایي شرع قاید کې شته ما یعرف به مقادیر الاشیاء چې د شي مقدار پې معلومیږي هغې ته تله وایي ترمامیټر باندې ته به ته معلومې نن سبا زلزله معلومیږي ګرمي یخني معلومیږي جاز دونه اوچت دی دومره تیز دی دا خو ټول غیر مادي څیزونه دي انسان داسې آله جوړه کړه چې د غیر مادي څیزونو مقدار په معلومي د اعراضو نو الله سره به داسې آله ني چې زمونږ نیکۍ او بدۍ په معلومي کړي دا صرف د بعضې مخالفینو د رد دپاره دی اصل جوابونه درې دي یو دا چې بعضې علما وایي اشخاص به تللی کېږي انسان به په خپله تللی کېږي نام یو قول پکې شته حضرت ابو هریره فرمایي رضی الله عنه او د عبدالله بن مسعود حدیث په مسند احمد کې انه لیؤتی بالرجل السمین یو سرب سړی به راوستلی شي لا یزن عند الله جناح بعوضة لیکن د خدای په نزد به د ماشي د وزر برابر وزن هم نه لري او یو حدیث کې راځي په یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هوا و یو صحابي ډیر نری پیریو نو هغه د اونې نه څنګه ماتوله شو کوله د هوا به داسې اړقو راړقو نو صحابه وخندل نو علیه السلام تپوس وکړه مما تضحکون څه پورې خاندئ
وی من دقت ساقه د دې مرګري د نرو پندو پورې خاندو. حضور پاک او فرمایل لهما اسقل فی المیزان من احد، دا نری پنده د قیامت پرست پتل کې د احد د غر نه درنې دي. نو بعض علما داسې قسمه نور روایات هم شته د هغې نه وزن د اشخاصو و انور شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا به صرف یو کس سره معامله کوي، همې ټولو سره نه. صرف د مؤمن او د کافر فرق ښیي چې وګورئ دا نری پیري و قیامت پر ورځ خلکو په نظر کې دی ډېر کمزوری راته راشه چې ایمان پکې دی زما په علم کې او زما په فیصله کې د څومره لوی وزن. او څوک کوي دا بتاقي به تللی کېږي. کله بتاقي کم دي کم کرام الکاتبین چې لګیا دي لیکل کوي. او په بخاري په ترمذي کې اوږد حدیث ته بتاقي غ دلیل نیسي. انور شاه کشمیري د دیم جواب کوي وی دا به د هر چا سره دا معامله نی، دا به یو کس نیم سره دا معامله کوي. الله به د ایمان او د کفر فرق ښیي درته چې ګوره دې کې ایمان پروت دی د کاغذ کې لذکر الله اکبر دی، بلکې کفر او د کفر سره د دنیا نیکۍ پرتې دي هغوی چې ورته نیکۍ وایي د دې مقابله کې وزن نه لري. خیر دا خو ما صرف هغه د پښتنو خبره شپېلي کې دي ته یو خبره ورواړوله. اصل قیمتي او بهترین جواب دا چې د دې عالم څونه اعراض او غیر مادي شیان دي د قیامت پر ورځ به دا اجساد لري، هغه وجودونه به الله راولي او په تله کې به یې ور واچوي. او د دې ډېر مثالونه دي لکه دې زمانه کې د خوب مثال د حضرت یوسف علیه السلام واقع کې راځي انی ارا سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاب و7 سنبلات خضر واخر یابسات. قحط د اوچو وږو ده اوچو هغه د ټپو غواګانو په شکل کې ولید او فراخسالي د شنو وږو او سربو غواګانو په شکل کې ولیده. یا حضور پاک فرمایي یو توره ښځه بلا شیشه کمې ولیده ببر سره چې د مدینې نه ووته وی ما اول د څه تعبیر دی وکړه وی دا هغه وبا د مدینې. دلته په خوب کې هغه څیزونه چې هغه غیر مادي دي اته ته په خوب کې متشکل او ذی جسد ښکاره کېږي. نو د قیامت پر ورځ دا شکل به نه هلته ګورئ. دلته خو علم په صورت د لبن او د پیو کې دی، هلته به دا شکل نه بل شکل به